نو د دې مهر په باره کې د علماء دوه جماعت دي. یو جماعت د جمهور مفسرین دي، هغوی وی چې د دې کافر په دې زړه باندې دا مهر، په دې غوږونو باندې مهر او په دې سترګو باندې کومې پردې ذکر شوي دي آیت کریمه کې، نو د دې نه حقیقي پردې مراد نه دي، بلکې مراد د دې دا دی چې دا متکبرین معاندین د دین اسلام دشمنان او د رب العالمین دشمنان په خپل طبیعت سره داسې ځای ته ورسیږي او داسې صفتونه دې ته حاصل شي چې د هغې د وجې نه دوی بیا غلط کار ته سم وایي او سم کار دې ته غلط ښکاري. غلطه خبره د کفر شرک کار دا دوی ته بیا حق ښکاري او د اسلام او د حیا او د دین او د نیکۍ خبره دوی ته بیا دا ګناه ښکاري. ختم الله نه مراد مهر حقیقي نه دی بلکې مهر معنوي دی. مهر حقیقي سره چې کوم د حق نه قبلولو د مهر حقیقي نه بعد کوم حالت پیدا کیږي ناغه حالت دوی ته حاصل دی چې دی حق نه قبلی، په زړه سره حق نه ویني، په سترګو سره حق نه اوري، په غوږونو سره. علما د دې مثال ذکر کوي چې د دې مثال د ګندګۍ د چنجي دی. د ګندګۍ د چنجي دا په دې ګندګۍ کې خوشاله نو کدی کله د خوشبویي او پاکي ته راواړي نو دی بیا پاغي کې ژوندي نه پاتې کېږي، مړ کېږي، ځکه د عادت د ګندګۍ وي. لکه مثال د پاکي د سیز چې فطرت صفاوي ناغا په ګندګۍ کې خپي او چې فطرت او طبیعت خبيث وي نا په پاکي کې خپي او په ګندګۍ کې خوشاله. د ګندګۍ چنجي او ګونګټ دا په ګندګۍ کې خوشاله او په پاک خوراک کې او پاک سیس کې دی خپي. دا مثال له کافر دی. کافر په کفر کې خوشاله، کافر طبیعت دا کفر خط تسلیمي او د کافر طبیعت د اسلام نه تسلیمي، د کافر طبیعت د کفر ته خوي او د کافر طبیعت د اسلام نبی کریم صلی الله علیه وسلم او د الله پاک کتاب قرآن مجید ته خنوي بدوي. دا هغه مهر اثر دی. ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى ابصارهم. او دیم جماعت دا مفسرین او د علما هغوی وی چې د مهر نه مراد مهر حقیقي دی. لکه حسن بصری رحمت الله علیه فرمایي چې په قران کریم کې الله پاک فرمایي چې د کافرانو په سترګو باندې پردي، په غوږونو په زړه باندې مهر، وای دا مهر حقیقي دی. البته داسې مهر دی چې د دې کیفیت معلوم نه دی، مجهول دی او زمونږ د نظرونو پناه دی چې د الله پاک فرشتي دا ویني او هغه په دې پیږي چې په دې کافر باندې مهر لګولې شوی دی نو دې دا حق نه قبلې، لہذا په دې کافر باندې هغه لعنت وایي. لکه څنګه چې د مؤمنانو په باره کې الله فرمایي اولئک کتب فی قلوبهم الایمان، الله پاک د دې مؤمنانو په زړونو کې ایمان لیکلی نو د مؤمن په زړه باندې ایمان لیکلی حق قبلې او د کافر په زړه باندې مهر نو دی حق نه قبلې. نو مهر نه مراد مهر حقیقي دی، مهر معنوي نه دی. او بیا دې مبارک د نبی کریم صلی الله علیه وسلم یو حدیث مبارک دی. حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ فرمائی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی چې د کافر پزرونو په غوګونو په سترګو باندې پټه او مهرونه لګون کې فرشتي
دا الله پاک د هر سره ولاړی کله چې یو بنده د الله رب العالمین د حکم به حرمتي وکي د الله رب العالمین د حکم بغاوت او نافرمانی وکي او د الله رب العالمین په مقابله کې ګستاخی وکي نو الله رب العالمین دا فرشتي چې دا کوم مهر لګون کې دي دې ته حکم وکي چې تاسو لاړ شئ او د دې بنده پزلو باندې مهر ولګوي بیا د دې بنده پزلو باندې مهر ولګيږي دې حق بیان نه قبلي حق مقابله وکي دا الله دا حکم بغاوت کی دا الله رب العالمین دشمنیو کی ناگر چې دې سبا ځان تنی کوئی خود د پزله باندې مهر لګي دا حق نه قبلي حضرت ابو هريره رضی الله عنه فرمایي چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي کله چې مسلمان بنده ګناو کی د پزله باندې تور داغ ولګي کدا بندر دین باندې کیو کې توبه باسیا تور دا ختم شي او کنه دا بنده داسي وي چې دی توبه نو باسیو بل ګناو کې تر دې پورې چې در ازله تک تور شي بیا دا حق نه قبلي قران کریم کې الله پاک فرمایي کلا بل ران علی قلوبهم د دې پزلونو باندې زنګ لګېدلې دي د دې پزلونو باندې خیر لګېدلې دي د دې خیر د وجې د دې زنګ د وجې د دې ګناه د وجې د دوی د ازرونه تک تور شوي دي چې زړه تور شي هغه بیا حق چرته قبلي بیا د هغې د وجې نه انسان دا ګناه کار کوي خو د یوې ګناه نه بعد بله ګناه هغې نه بعد بله ګناه ته میلان زیات شي او نیکۍ نه رجحان کم شي دا د مسلمان په زړه باندې داغ لګېدلي دا مسلمان بیا ګناه کوي ګناه ورته نه ښکاري فلمونه ډرامې ګوري ګناه ورته نه ښکاري فحاشي بې حیایي ګناهونه کوي خو ګناه ورته نه ښکاري دا ځکه چې دې بنده دا زړه تور شوی دی امام قرطبي رحمت الله علیه په خپل تفسیر قرطبي کې ذکر کوي چې دې روایتونه معلومیږي دا چې په دې زړه باندې مهر حقیقتا لګي او دا غینه بعد بیا څه دلایل هم ذکر کړی دي لکه حضرت عبد الله ابن عمر رضی الله عنه فرمایي چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي کله چې یو بنده دروغ وي نو د خلینا دومره ګندب ویزي چې د الله رب العالمین فرشتي د دې ګندب وی د وجه یو ملر تختی دروغجن انسان چې دروغ وایي د خلینا دونه بد ویزي چې د الله پاک فرشتي تنه یو ملر زی اوس دغه بوی موږ نه محسوسو دغه بوی زموږ د دنیا ټکنالوژي نه راخلي دغه بوی زموږ پوز او زموږ د مسلمانانو زموږ د انسانانو آلات نه رالي دا کمزوري زموږ ده فرشتي محسوسي دا الله رب العالمین پیغمبران یې محسوسي خو موږ یې نشو محسوسولی ځکه زمون کمزوري ده لکه حضرت جابر رضی الله عنه فرمایي چې یو پیر موږ نبی کریم صلی الله علیه وسلم سره ناګهان یو بد ویوچت شو نبی علیہ الصلوۃ والسلام تاسو کدا پیژنې دا بد وی دسو منګو تیجی مونږ ته پته نشته نبی کریم صلی الله علیه وسلم او فرمایل وید اغه خلقو د خلون دا بد وی راخیږي چې څوک د مسلمانانو غیبتونه کوي دا بد وی تاسو محسوس کدا دسو هغه خلقو د خلو غند ویو چې هغه د مسلمانانو غیبتونه کوي مسلمانان نن څومره دروغ وایو
په خندا کې دروغ وایو، په خوشاله کې دروغ وایو، په غم کې دروغ وایو، په معاملاتو کې دروغ وایو، په خبرو کې دروغ وایو، هر څه کې دروغ وایو. او د دروغ ګناه مو اوریدله چې یو میل لرې د رحمت دا دروغجن انسان د ګنده بوی د وجې فرښتې ځي. او کم خلک د مسلمانانو غیبتونه کوي، د هغې د خولې نه ګنده بوی خیږي. موږ مسلمانان نن مجلس ښایسته کوو په دروغو، موږ مسلمانان نن مجلس ښایسته کوو د بل مسلمان په غیبت باندې، موږ مسلمان نن مجلس ښایسته کوو د بل مسلمان په بېعزتۍ باندې. موږ مسلمانان نن خپل منځ کې چې ټوکې کوو په دروغو باندې کوو. عام خبرې زموږ د مسلمانانو تقریبا ټول دروغ جوړ شوي. الله رب العالمین دې موږ ته دا رښتیا وینا کولو توفیق راکړي او موږ مسلمانان د الله پاک د غیبتونو وساتي. موږ مسلمانان نن غیبتو کې ټول مبتلا دي. څومره چې لګیا دي چرته یو ځای کېږي نو په دروغ او په غیبت باندې شروع وي. نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي چې غیبت دا د زنا نه سخته ګناه ده. مسلمانان څونه غیبت کوي، الله رب العالمین نه یره تقریبا چې بالکل ختم شوی. نو الله جل شانو فرمایي ان الذين كفروا سواء عليهم، بیشکا کسان کفرو چې کافران دي، سواء برابر دا علیهم دا وی په حق کې، انذرتهم کته او یې هغوی لرا ام لم تنذرهم یا او نه یې هغوی لرا لا یؤمنون دی ایمان نه راوړي. ختم الله على قلوبهم، الله جل شانه مهر لګول دي دا وی پزرونو باندې، وعلى سمعهم او دا وی په وګونو باندې، وعلى ابصارهم غشاوة او دا وی پسترګو باندې پردي دي، ولهم عذاب عظیم او د دوی د پر عذاب ډېر لوی عذاب دی. د زړه د پاره لفظ د ختم ذکر شو، د غوږ د پاره لفظ د ختم ذکر شو، او د سترګو د پاره لفظ ذکر شو د غشاوتن. دا څه وجه ده؟ مفسرین حضرات فرمایي چې زړه د هر طرف نه احساس کولی شي، ادراک کولی شي، غوږ د هر طرف نه اوریدل کولی شي، د مخکې نم کوي، د شا نم کوي، د اړخ نم کوي، او سترګه چې دا نو دی لیدل صرف د مخامخ نه کولی شي، د شان او د ډډو نه نشي کولی. نو د زړونو سره او د غوږونو سره مناسب لفظ د ختمو چې مهر ولګېږي او زړه بند شي، نو هیڅ قسم خبره د یو جانب نه دې ته نه داخلېږي. او چې غوږ بند شي مهر پې ولګېدو نو د هیڅ طرف نه د غوږ اورېدل نشي کولی. او د سترګو دپاره پرده مناسب ده چې په سترګه باندې خالي پردم راشي نو د سترګو لیدل ختم شو. که هغه پرده یوه پرده صرف مخامخ پې راشي او د غوږ او د زړه د هغې تعلق د هر طرف نه ادراک او فهم دی، د دې وجې نه هغې سره مناسب لفظ د ختمو او د سترګې سره لفظ د غشاوتونو، ځکه دواړه الفاظ جدا جدا بیان شو. ختم الله على قلوبهم، الله جل شانه مهر لګولې دي په زړونو باندې، وعلى سمعهم او د دوی په غوږونو باندې، وعلى ابصارهم غشاوة او د دوی په سترګو باندې پردې دي، ولهم عذاب عظیم او د دوی دپاره لوی عذاب دی. ان الذين كفروا سواء عليهم انذرتهم، نه مراد کوم کافر دي؟
دین مراد اغا کافر دی چید اللہ پاک پا علم کی دا چید دی ایمان نروڑی عام کافر تی مراد نری زکڑیر کافران داسی چید نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نا اول منکرو کافرانو لیکن رستی بیا ایمان روڑ مسلمانان شو نو داغی پا حق کی دا ان الذین کفروا سواء علیہم دا ندی اگا کافر مراد دی چی اللہ پاک پا علم کی یقیناً دا خلق پا کفر باندے جن تیری تردی چی وفات کی گم پا کفر لکا مثال ابو جہل عطب شیبا ابو لہب وغیرہ دادا سے کافر ہو چی حق خو نقبلو تردی پوری چی اگا مرگم دا دی پا کفر کی راغی نو مراد دا ان الذین کفرون دا کافران دی ان الذین کفرون مراد اغا کافران ندی چی رستو یہ ایمان روڑی دی او مسلمانان شوی دی ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين انسانانو دا جماعت دری مڈل ذکر کی اول اڈل ذکر شوا دا متقین نبات تا مفلحون پوری دوی مڈل ذکر شوا دا مفلحون نبات تر دا عظیم پوری او دری مڈل ذکر کی گی پدیار لسو آیاتنو دا دیرو کو کی ومن الناس من یقول نشورو تر دا علا کل شیئن قدیر پوری پدی کے باغا خلق ذکر شی چاگا منافقان دی تاستمخ کی بیان شو چی کفر پا پینزو قسم دی یو قسم پا کی کفر نفاق دی کفر نفاق دی تو وی چی پزر کی کفر وی او پا خلیبان دی ایمان وی زرکی دن نا کفر دی خو پا خلیبان ازان مسلمان کارکی دا خپل دنیاوی حفاظت او دا مفاد دا پارا نو سو پدی رکو کی دا کفر نفاق ذکر شی نفاق او منافق چاہتا ہوئی دا منافق دا نفق ندی او نفق معنی سوری دا دو دیوالونو پا منس کے تنگا لالا دیتا نفق ہوئی او دا نفق منافق نفاق دا منافق سر دیر مناسب و سمون خوری زکا منافق دا اسلام دا دیوال او دا کفر دا دیوال پا منس کے زانتا لار لٹی او پا غیبان دی روان دی پا کفر کی بدترین کفر چی دین آغا کفر نفاق دی زکا دا پا حکم دا زندیق او دا ملحد کی دی ملحد او زندیقم دیتا ہوئی چی پا خلی باندی اقرار دی اسلام کئی پا حقیقت کی وی کافر مرزا غلام احمد قادیانی بی وقوف لعین دجال دا خپل دور اگر خپل کفر تا اسلام ہوئی او ایزا مسلمان ہیں قادیانان زان تا کافران نوئی قادیانان زان تا مسلمانان ہوئی او قادیانان منگ تا مسلمانان نوئی اخپل کفر تا اسلام ہوئی دا طریقہ دا منافقان ہوں دا منافقان پزرکی چکم دن کفر پروت تی اغیت دی اسلام ہوئی خلق و تخکاروی من مسلمانان حقیقت کے کافر ہوئی ایمان عبارت ددریو سی زنو ندی اول تصدیق قلبی چدا دا ایمان بنیاد دی اقرار لسانی چدا شرط دا پر دا اجرا دا حکامات دینیو او عمل بالجوارح چدا نمونا او اثر او ثمرات ایمان دا پدی کی بنیادی چی ایمان جوڑ داغی ندی
هغه تصدیق قلبی دی دا د منافق دا نشته منافق دو کار کوي په خلیم کلمه وي په عمل باندې اسلام ښکارا کوي خو زړه کې چې کوم تصدیق قلبي پکار دی هغه د منافق نشته د دې وجنا منافق کافر دی چې د تصدیق قلبي نه حاصل نفاق دو قسمه دي یو منافق او نفاق عملی دی او دویم منافق او نفاق اعتقادی دی نفاق عملی چې د منافق علامې پکې موجود وي او نفاق اعتقادی چې عقیده د کفر و ښکارنوم د اسلامي تدې وجنا څومره حدیث مبارکاو کې دا ګناهونو په باره کې راځي چې دا د نفاق علامه ده نو کاغه علامه چا کې موجود وي دا به عملی منافق وي اگر چې حقیقی مسلمانی لکه نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمای آیت المنافق ثلاث د منافق درې نښې دي اذا حدث كذب کله چې خبره کې نو دروغ بوي و اذا وعد اخلف او کله چې سره وعده کې ناغه خلاف ورزي بکي و اذا اؤتمن خان او کله چې سره څوک امانت کیږي هغه کې بخیانت کوي نو اوس یو مسلمان دی هغه دروغ وي یو مسلمان دی هغه وعده خلافي کوي یو مسلمان دی او هغه امانت کې خیانت کوي روز بدته مسلمان وایي کوم منافق محدثین حضرات فرمایي چې دا کارونه د منافق دي دا کار چې کوي نو دا کارونه د منافق دي اگر چې عقیده د مسلمانانو ده د زړه کې خو ایمان شته خدا کارونه سم نه دي د دې وجه نه دي ته نفاق عملی وای او د نبی کریم صلی الله علیه وسلم په دور کې نفاق اعتقادی چلے دو د نبی علیہ الصلوۃ والسلام د دور نه بعد یا ایمان دی او یا کفر دی بیا نفاق نشته نبی علیہ السلام په دور کې مسلمان منافق او کافر انسانانو درې جماعتو ځکه نبی علیہ السلام ته الله رب العالمین منافقان خودل چې په خلی یو یو پزړه کې بل دي لکه حضرت حذیفه رضی الله عنه نبی علیہ السلام رازدار صحابی دي نبی علیہ السلام دوی ته منافقان خودل چې په خلی به وي مسلمان حقیقت کې مسلمان نو د نبی علیہ السلام په دور کې نفاق اعتقادي وو خو د نبی علیہ السلام د دور نه بعد یا اسلام دی او یا کفر دی نفاق نور نشته البته نفاق عملی شته منافقانو کوم علامې دي هغه شته لکه څنګه چې مسلمان یو کارو کې د کافرانو په شان ناغي ته کفر عملی وي کفر اعتقادي نه وي لکه مثلا نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي من ترک الصلاة متعمدا فقد کفر چا چې منځ پرېښودو په قصد باندې دا انسان کافر شو په تحقیق سره د کفر وکړو نو په دې ځای کې محدثین حضرات فرمایي چې یو سړی مسلمان دی او قصدن یې منځ پرېښودو نو کدی دا منځ پرېښودل ځان دپاره جایز ګڼي خو حقیقتا کافر دی یا یو مسلمان دی قصدن یې منځ پرېښودو لیکن سره د جرم ځان ته مجرم وي نو بیا دا سړی دی مسلمان په حقیقت کې مسلمان دی لیکن دا منځ پرېښودل دا کار د کافرانو په شان دی دی مسلمان او په منځ پرېښودو کې دا منځ پرېښودل کاری دا کافرانو شو نو دا کفر عملی شو علامه د کافر علامه د منافق به وي لیکن وی به مسلمان لکه تاسو ما ذکر اول ذکر شو مومن خالص دیم ذکر شو کافر خالص اوس ذکر کیږي منافق چې هغه یو خوا د مسلمانانو سره تعلق ساتي او بل خوا د کافرانو سره تعلق ساتي زړه کې د کافر سره دی او ظاهر کې مسلمان سره دی دا منافقان دي
اوس منافق دانه د مسلمانانو پوخ ملګری دي نو مسلمانانو سره صحیح ودرېږي او منافق نه د کافرانو سره یو ځای ودرېږي ځکه یو خوا د مسلمانانو طرف کوي بل طرف ته د کافرانو طرف کوي مسلمانانو سره مرګتیا کوي د دې خاطره چې دا مسلمانان د دې د تکلیف نه بچو کافرانو سره مرګتیا کوي د دې خاطر چې کافرانو نه مفاد حاصل کم او د کافرانو د تکلیف نه بچ نو پدې دې کې الله رب العالمین د دې منافقانو مرزونه ذکر کوي ګڼ امراض او مرزونه د منافقانو دي اول د منافق ټول نه لوی بیماری چې دا منافق په خپل خیال کې الله رب العالمین لا دوکه ورکوي مسلمانانو له دوکه ورکوي لیکن الله پاک فرمایي چې دې د دوکې نقصان خپل ځان ته دي ځکه دا منافق دي دروغ وایي مسلمانان دوکه کی دا الله پاک پیغمبر دوکه کی لیکن دا نقصان د الله د پیغمبر د مؤمنانو نه دی دا نقصان د دې منافق په خپل دی لیکن دې کې شعور نشته دوه سيزونه دي یو علم دی او دیم شعور دی علم دا د ذوی العقول سره تعلق ساتي او شعور دا د غیر ذوی العقول سره تعلق ساتي نو چې انسان کې علم وی عقل به پکې وي نو علم دا د عقلمندو کار شو نو علم دا عقلمندو سره وي او شعور دا په حواس خمسو ظاهرو باندې ادراک چې اوسې کولی شي په سترګو ویني په غوږونو باندې اوري په جبه سکی په لاسونو رانیسي او په پوزه باندې پیکي نو په دې حواس باندې چې کوم معلومیږي هغه ته شعور وي نو دا شعور دا په دې زناورو کې وي کتا څه کتلی دا باز ساروی جټه وبنس کی دکې شعور شته چې دغه ساروی وبنس کو یا یو واخو غیا داسي چاغې نه بد ویزي نساروی غ نه خوري په پوزه وی کې بیا نه خوري ځکه د ساروی دا قوت شامه کار کوي نو دې په دې باندې پیږي چې دا واخه وی سم کې او دا خراب کوي نه خوري دا شعور په دې ذوی العقول نه علاوه په غیر ذوی العقول کې یعنی زناورو کې هم شته نو علم د انسان صفت ذوی العقول صفت او شعور دا ذوی العقول نه علاوه غیر ذوی العقول کې وي لیکن په دې کې الله پاک فرمایي چې دا منافقان دومره بیکار دي چې دې د انسانانو سکه چې د زناورو نم بیکار دي ولی انسان کې عقل وي د کې عقل هم نشته غیر ذوی العقول زناورو کې حیوانات کې شعور وي د منافق کې هغه شعور هم نشته الله پاک فرمایي وما يخدعون الا انفسهم وما يشعرون دي شعور نلري نبویم نلري شعورم نلري انسان والا صفتم پکې نشتا زناور والا صفتم پکې نشتا نو دا منافق د زناور نم ورکته شو ولی دې په خلی باندې ووي او په ځل باندې بلوي نن ډیر مسلمانان دا سشتا چې ځل به د بغض او د کینې او د حسد د وجه نه چوي په خلی باندې وخوب خوب کیږي ډیر مسلمانان دا سشتا چې په خلی باندې به د محبت د خیر خواهی اظهار کوي او پزره کې به دنه حسد کینه او دشمنی پرته وي دا کار د مسلمانانو نه دی د منافقانو بدا دوکي او دا خیانتونه د پیغمبر علی السلام او د مؤمنانو سره کول الله فرمای دا ناپوه دي کمقل دي بے وقوفان دي سم خلق نه دي
نن موږ مسلمانان هم په دې مصیبت کې مبتلا یو. الله دې موږ مسلمانان د دې مصیبت نه خلاص کړي. نبی کریم صلی الله علیه وسلم په دور کې بعضی کافران هم د نبی علیہ السلام د دور د نن سبا د مسلمانان نه په بعضی کارونو کې خو لکه مثال ابو جهل د نبی کریم صلی الله علیه وسلم سخترین دشمنو خو دشمنی اخکارا کول. نن موږ مسلمانان سره د پوهې ډیر مسلمانان په زړه کې به سخت دشمنی کوي خو په خولې باندې دوستی کوي. دا د هغه دور د مشرکان نم په دې صفت کې بیکاره دي. ځکه دا کار خو د منافقان د مسلمان شان خدا نه دي. مسلمان بداوي چې په زړه او په خولې به یو خبرې، مسلمان بداوي چې رښتیا به وي، مسلمان بداوي چې وعده خلافي به نه کوي، مسلمان بداوي چې خیانت به نه کوي. خیانت به نه کوي مسلمان د خپل رور سره، د بل مسلمان سره، د ګوانډي سره، د خپل اهل عیال سره خیانتونه به نه کوي. مسلمانان نن دې هلته پاتې شو. یو مسلمان چا کره موټر سایکل قدرې او سیز ودرې سات پسې ګوره دومره کار یې پکې خراب کړي، خیانت یې کړي. یا یو موبایل ولا ورکړي چې دا ځان سره امانتن کېږده نو په مشکله واپس ورته صحیح ملاویږي. مسلمان نن دې هلته پاتې شو. خیانت، دروغ، دوکا، ملاوټ، غلاګانې، د ګیس غلا، د بجلی غلا، مسلمان نن دې ته پاتې شو. څومره غلاګانې مسلمانان کوي، څومره د ګیس غلاګانې کېږي، څومره د بجلی غلاګانې کېږي. مسلمان اوس په دې نه پوهېږي دا زما تاوان دی او که نه ګټه مې ده. مسلمان دا تپوس نه کوي چې د ګیس په دې غلا باندې، د غلا په دې ګیس ځان له زچې پخوم دا چې به څنګه وي، په دې ځان له اوبه ګرموم د اوبو باندې به اودس کوم مونږ به څنګه وي. دا تپوس نه کوي. مسلمان دا تپوس نه کوي چې دا بجلی مې د غلا ده او په دې باندې زه په کور کې ایسیګان چلوم او شپې ورځې تېروم، دا ژوند مې څنګه دی. دا بجلی مې د غلا ده او په دې غلا بجلی باندې ځان له په کور کې په هیټر باندې پخلی کوم، دا څنګه دی. الله دې رحم وکړي. مسلمانان نن دواړو طرفو ته تباه و برباد دي. څه د حکمران طبقې د وجې نه مسلمان له په سر باندې غټ کاڼې راچولې دي د ګرانۍ، او بل مسلمان خپل ځان په قهر لګیا کړي د بجلی او د ګیسونو غلاګانې کوي. د مسلمانان د ملک وزیران په خزانو غلاګانې کوي، خزانې پټوي. د مسلمانان د ملک مشران ګړې پټوي. داسې غلو په جون کې مو داسې غله اول ځل اورېدلي دي. مسلمانان به چرته ترقي ونه کړي. ولې؟ ځکه دي مسلمانان او کارونه د مسلمانانو نه دي. نو الله جل شانه فرمایي چې دا منافقان دا د زناور نه بدتر دي. ولی؟ ځکه په دې زناور کې شعور وي خو دې منافق کې شعور هم نشته. او بیا فرمایي چې دې په زړونو کې مرضونه دي. نو دا دریم مرض دی. فزادهم الله مرضا ولهم عذاب الیم بما كانوا یکذبون. مرض د دوی څنګه دی؟ مرض دا دی منافقانو دا دی چې کله قرآن کریم آیت نازل شي نو دا منافق دا غیر انکار وکړي. نو دا منافق په دې انکار سره په کفر کې نورم مخکې لاړ شي. دا منافق چې کله د قرآن کریم بل آیت نازل شي بیا انکار وکړي نو لږ نورم مخکې لاړ شي. دې طریقې سره دا مرض سیوا کیږي. شیخ جنید بغدادي رحمت الله علیه فرمایي چې د زړه بیماری دا د خواهشاتو سره پیدا کیږي. د زړه بیماری دا د نفس د خواهشاتو تابعداري سره پیدا کیږي. لکه څنګه چې د بدن بیماری د ګډ وډ خوراک سره پیدا کیږي. انسان کله غوړ خوري،
کله یخس کی کله تراغه او تراوه خوري نو بدن کې قسم قسم بیماری پیدا شي د ګډ وډ خوراک سره دغه شان د روح دا بیماری د زړه دا بیماری د نفس د خواهشات سره پیدا کی لکه یو انسان دی فلمونه ګوري خواهشات پس روان دي دی ډرامې ګوري خواهشات پس روان دي دی بے حیايي بے پردگی کوي خواهشات پس روان دي ته مسلمانانو زنانه دي پارکونو ته ځي مسلمانانو زنانه دي په کالجونو یونیورسيټو کې داسې لباس اچي لکه په امریکا کې چې انګريزان اچي ته مسلمانانو زنانه دي اغي د سیر او سیاحت د چکر زینو ته بے حیايي او بے پردگی سره ځي دا خواهشات پس روان دي د دې د زړه بیماری ده چې کله دا بدن بیماری دغه شان د روح بیماری د بدن بیماری دغه شان د زړه بیماری چې کله انسان په زړه کې بیماری پیدا شي نو دی بیا د دنیا حاصلون کې شي اگر چې په ناجایز طریقې سره ورني بل ددو دا زړه دومره ګنده شي چې دی ګناهونو نه بغیر نه صبرېږي دی دومره ګنده شي چې د دو د نیکۍ رجحان ختم شي د ګناه رجحان زیات شي او د منافق حال هم دا دی د دې بیماری سات د سات زیاتېږي د مسلمانانو خوشحالي د د زړه غم د مسلمانانو فتحه د د زړه غم د مسلمانانو ترقی او عزت د د زړه غم د مسلمانانو قران کریم آیاتونه د منافق د زړه غم د مسلمانانو د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام سره مینه محبت د منافق د زړه غم دی هر وخت کې دی کې لګیاوي او شیخ جنید بغدادي رحمت الله علیه فرمایي چې دا منافق هر وخت کې پدی یره کې پروت وي چې چرته زما دانه پاخ کار نشي او زه رسوا نشم چاته پتهونه لګي چې دا خو مسلمان نه دی دروغ وي او مسلمان نه دی نو چرته رسوا نشم دا کفر محکار نشي دی منافق هر وخت کې پدی سوچ کې پروت او د دې د وجنا د زړه د بیماری د دې غم د وجنا د جسم بیمار هم شي د بدن بیمار هم شي او پدې سره دی پزړه کې حسد کوي او د حسد د وجه خپل ځان سوځي د مسلمانانو د دشمنی د وجه خپل ځان خوري نو دې د وجه نه د پزړه کې ډېری بیماری پیدا شي نو منافق دا نفاق ځان له مستقل بیماری ده الله جل شانه په دې ځای کې د منافقانو مرزونه بیان کړ اولنی مرز د منافقانو وی ما ایمان روڑی دی دروغ وی ایمان نه دی روڑی بے مرز د منافقانو فخبل خیال کی مسلمانانو او د الله پیغمبر له دوکه ورکی حقیقت کی دوکه ځان لور کی او دریم مرز د منافقانو چې دا قران کریم د آیاتن نازلې دو سره د مرز سی واقعي زړه بیمار دی دا د منافقانو مرزونه دي نو الله جل شانه فرمایي ومن الناس من يقول او بعض د خلقنا من هغه سوق دی یقول چغوای آمنا بالله من ایمان نوړي دی په الله باندې او بالیوم الاخر او په ورځ د آخرت باندې وما هم بمؤمنین او حال د دې چې د دې په حقیقت کې ایمان والا مؤمنان یخادعون الله دی بخل خیال کې الله پاک ته دوکه ورکوي زکه درو وي والذین آمنوا کسانو تجغی مؤمنان دی وما یقدعون او دی دوکه نو ورکوي په حقیقت کې الا انفسهم مگر خپل ځانونو ته وما یشعرون دوی نه پیږي شعور نه لري د انسانان نسکه زناور نه مخکته شو فی قلوبهم مرض پزرنو د دوی کی بیماری دا مرض دی فزادهم الله مرضا فزیاد بک الله پاک د دوی دا مرض او بیماری ولهم عذاب علیم بما كانوا یکذبون او د دوی د پارا عذاب دردناک دی په سبب د دروغ د دوی چې دوی دروغ وای واخر دعوانا الحمد لله رب العالمين